बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमंग द ऑटोडेस्क अपनी प्रोग्राम यानी ऑटोकैड 2007 प्रोग्राम पर क्लास की मज़ीद नो 2D कमांड तफसीलन डिस्कस को। नन पर क्लास की बमंग सिर्फ यो 2D कमांड वायु खुदा कमांड मंग सरा बेइंतहाई लाजिमी कमांड है। कमांड द सब मुतल्लिक थे कमांड मंग सरा पर मुतल्लिक थे द कापियानो द कसंग च मंग कॉपी कमांड तफसीलन डिस्कस करेओ मंग वेल्यू कद यो ऑब्जेक्ट ना मंग हमा का शांति बल कापी अगस्तल वाड़ू बल फुटस्टेट ते अगस्तल वाड़ू वगा कापी मंग कम्ज की खुस्तल वाड़ू द दे द पारा बमंग कॉपी कमांड इस्तेमाल वलो खो जिसुमरा क्लिक बमंग वालो हा उम्र बमंग त कापियानी अगस्तले के दे नो दा कॉपी कमांड पर जरिए बांधी ची कमे कापियानी बमंग अगस्ती दी कापियानो बल लग न लग टेम मंग ना अगस्तो लग न लग टेम बे मंग ना वागस्तो खुनन यो दासी कॉपी कमांड मंगवायू چې هغه خو کاپیانی موږ سره مختلف ډیزاین کې اخلي او په یو سکند کې لکو کروڑو کاپیانی په هم تاغستلې شي په یو کلیک باندې کمانډ کوم یو کمانډ دی موږ برا شو د آټوډیسک آوټلاین ته د آټوډیسک په آوټلاین کې او په 2D کمانډز کې نننې چې زما کوم کمانډ دی هغه د ما سره سویم نمبر باندې 98 نمبر باندې کمانډ دی او کمانډ چې شری AR4 ارے کمانډ دی ارے څه ته ویل کیږي ارے ویل کیږي پرو ته وی پاره او د دې ارے کمانډ نه څه کار کیږي د دې ارے کمانډ نه موږ سره دوه قسم ته کاپیانی اغستل کیږي سکوير شیپ کې کاپیانی اغستل ریکټینګل شیپ کې کاپیانی اغستل سکوير او ریکټینګل خو یو خبره شو او ګول کاپیانی اغستل صحیح ده کنه کوادریلیټرل یعنی چوکور شیپ کې کاپیانی اغستل او ګول کاپیانی اغستل نو چوکور شیپ کی یعنی کوادریلیٹرل شیپ کی کاپیانی اغستلو ته ویل کیږي ریکټینګولر ارے پدې ارے کې موږ سره دوه قسم ته ارے غانی دي دوه قسم ته کاپیانی اخلي یو چوکور شکل کې چوکور کم شیپ ته ویل کیږي هغه شیپ چې داغه سلور کارنری وي سلور انګلی وي او د انګلو مجموعه موږ سره 360 وي دې ته ویل کیږي کوادریلیټرل یعنی چوکور نو چوکور د پارا په ارے کمانډ کې دنه موږ سره ریکټینګولر ارے ده هغه بیا تاسو اپلای کوئ یو عمده کمانډ موږ سره ګول کاپیانی هم مخلي نو ګول کاپیانو لدی کمانډ کې نوم ورکړل شوی رسی شي پولر ارے ګول کاپیانی اخلي صحیح ده کنه نو ګول کاپیانی به څنګه اخلو او چوکور شیپ کې یعنی کوادریلیټرل شیپ کې به کاپیانی څنګه موږ اخلو زرا زما آټوکیډ تا فار ایگزامپل زیو آبجیکټ راولم DC4 ډیزاین سنټر تراغم ډیزاین سنټر ته چې زراغما نو ډیزاین سنټر کې کتا سو تیاری ماده تسویلو په ډیزاین سنټر کې وتا سو لاړ شي آټوکیډ تا په آټوکیډ کې بلاټ شي کم زیتا ماده دی ویلو کنه سپورټ تا یاد درته کنه په سپورټ کې بلاټ شي کم زیتا دا وګورئ دا تاسو غلط کړی دی صحیح ده بیا به دې ذکر راشي کم زیتا خانوسی شی بو کوي داسې چل بو کوي چې کله تاسو سره DC4 ډیزاین سنټر کمانډ په ذریعہ باندې تاسو سره ډیزاین سنټر را نشي ډیزاین سنټر کمانډ ما کړه کنه 2D شیپونه 2D میټیریل چې د کم زینه راځي کړه مې ده کنه په دې کې به تاسو سو کوي ک تاسو تیاری تاسو سره د آټوکیډ پروګرام په کم ځای کې انسټال دی په سی کې نو لاړ بشي کم دي تمادر ته ویلی مو سیتا سی کې دنه تله مګنه پسی کی دننه پروګرامز فایل په نوم باندې با یو فولډر ایدا دیو کته برانه نه لاندینه پروګرامز فایل پدې کې کلیک بو وخی پدې کې کم پروګرام ته ورسي آټوکیډ تا صحیح ده کنه چې آټوکیډ ته زلاړما آټوکیډ ته تک نه بعد به تاسو سو کوي لاړ بشي کم زیتا دلته براشي تاسو ښکاری کنه سامپل ښکاری تا په سامپل باندې به تاسو کلیک وخی چې په سامپل باندې کلیک وخی دي کې بدن تاسو ته ډیزاین سنټر ښکاری ډیزاین سنټر باندې به کلیک وخی چې ډیزاین سنټر باندې تاسو کلیک وخی پدې کې بدن نه بیا تاسو لاړ شي سی شری تاسو سره شته کنه په ډیزاین سنټر کې دا وګوره غون ډیزاین سنټر زما سره او چې تاسو کلوز وخی او چې تاسو کلم DC4 ډیزاین سنټر چې تاسو کلم وخی نو ډایرکټ به تاسو سره ډیزاین سنټر راځي خبره باندې پوه شوي کنه نو سوي غور او فکر سره وګورئ زه د سیشي د پاره میټیریل راغستل غواړم هاوس پلانینګ د پاره
کلیک مې دلته ووهلو دا وګورئ تاسو سره دا شیپ چې کوم دی دا لږ غلط شوی دی ابه لږ داسې وخوځوئ چې ټیک شي در سره صحیح ده او دلته به بلاک ته ورشئ ودې کته د دې نه زه یو کورسۍ راخلم دا ډبل کلیک پې ووهئ یا کلیک ووهئ او داسې ډریګ کوئ دلته یې راولئ ډبل کلیک یا کلیک سره اوکې کلیک صحیح ده او دا مې کلوز کړ دا ما سره چې شی ده کورسۍ ده چې شی مې وخوړ زیډ فور زوم ای فور ایکسټینډ راغی را سره همدا کورسۍ ده که نه ده صحیح ده لږ زوم آوټ کېږم راغم ویو ته زوم ته او زوم آوټ ته راغم صحیح ده لږ نور هم زوم آوټ کېږم راغم ویو ته زوم ته او زوم آوټ چې د زوم کېدو خاصیت پکې زیات راشي دا کورسۍ مې راوسته د دې کورسۍ نه زه کاپیانې اخیستل غواړم خو په کم یو شکل کې اخیستل غواړم چوکور شکل کې اخیستل غواړم نو چوکور کم شیپ ته ویلی کېږي چې د هغه لینت او ویرت وي څلور سایډز یې وي څلور انګلې وي سی چې دی موږ سره سکویر دا راغو که نه په کوارډنټ کې راغی کوارډیلیټرل کې راغی یا ریکټینګل که ریکټینګل داسې وي او که ریکټینګل داسې دا چوکور دي که نه دي صحیح ده که نه او چوکور نور شیپونه هم درته ما ویلي دې شکلونو کې زه کاپیانې اخیستل غواړم خو څومره کاپیانې اخلي چې څومره ته اخلي هغومره کاپیانې ته د ده نه اخیستلی شي په یو سیکنډ کې چې څومره کاپیانې ورته ته یادې هغومره کاپیانې ورته دی اخلي نو اټ از مور فاسټر کمانډ دین کاپي دا د کاپي کمانډ نه زیات تیز کمانډ دی کم یو کمانډ دی AR4 ارے نو چې شی به ټایپ کوئ AR4 ارے به ټایپ کوئ انټر به ووهئ نو تاسو سره وینډو راغله نو ما تاسو ته ویلي چې په ارے کمانډ په ذریعه باندې دوه قسم ته کاپیانې اخیستلی کېږي ریکټینګولر ارے او پولر ارے ریکټینګولر ارے کومې ارے ته ویلی کېږي چې د ریکټینګل په شیپ کې وي داسې کوارډیلیټرل په شیپ کې وي چوکور شیپ کې وي نو اوس تا ته څه وي ټوټل ته څومره کاپیانې اخیستل غواړي پهله خو د آبجیکټ سلیکټ کړه نو سلیکټ آبجیکټ کلیک به ووهئ دا غون آبجیکټ به سلیکټ کړئ که ټوټه وي غون به رادغه کړي صحیح ده بیا مې انټر ووالو بیا ما ته څه وایي څومره کاپیانې ته اخیستل غواړې زه 25 کاپیانې اخیستل غواړم نو 15 روګانې دي وي او 15 کالمه دي 15 روګانې 2 کالمې مې اخیستلی شي 15 کالمه 2 روګانې مې اخیستلی شي اټ ویل ډیپینډ آن یو رو څه ته وایي دا روګانې دی دا هریزنټلی سټیپ از کالډ روز او دا کالمې دي vertical steps is called columns. The combination of rows and columns is called what? Table. خبره باندې پوه شئ ښه بیا هریزنټلی دا وګوره دا دي که نه آبجیکټ زما دا دی که نه دا به دا آبجیکټ د یو آبجیکټ او د بل آبجیکټ ترمنځ فاصله دي څومره وي په رو حالت کې د یو آبجیکټ او د بل آبجیکټ ترمنځ فاصله دي څومره وي د 1 انچ ورکړی زه ورته مې 1 انچ نه کم از کم چې 2 فوټه خو وي که نه پوه پوه شوئ بیا مې دلته کلیک والو ورټیکل حالت کې څنګه وی دی ته وی ورټیکل صحیح ده د کالم په لحاظ باندې د یو آبجیکټ او د بل آبجیکټ ترمنځ دا فاصله چیرته کم ښکاري دا دې څومره وي ورته دا دې وي څومره 2 فوټه یا 3 فوټه چې څومره ته وي ډیفرنټ هم ورکولی شي په خبره باندې پوه شو که نه ته ورته چې ما ته لږ شکل وښیه وګوره وایې غستې که نه نو اوس ته قبولې د یو آبجیکټ او د بل آبجیکټ ترمنځ هریزنټلی فاصله څومره ده او ورټیکلی څومره ده که قبولې ایکسپټ هغه که نه قبولې موډیفای ته لاړ شي زه ورته بس قبولو مې بس اوکې وبخه قبول بشي دا وګوره نو که تاسو وګورئ بچیا جی آی فور ډسټنس د ده میډ پوینټ نه تر دې میډ پوینټه پورې څومره فاصله ده په دې کته بیا انټر د دې میډ پوینټ نه تر دې میډ پوینټ پورې څومره فاصله پوه پوه شوئ مکمل پې پوه شو نو دا وګوره په یو حال کې کورسۍ اخیستلو رینج به داسې کېږي پوه پوه شوئ که نه صحیح ده بیا مې کنټرول زیډ ووالو صحیح ده بیا زه اوس وایم چې ما سره دې 25 کورسۍ راشي خو په 45 انګل باندې نو تاسو به چې شی ووهئ AR4 ارے تا ته وي سلیکټ آبجیکټ کلیک به ووهئ آبجیکټ به سلیکټ کړئ بیا ته وي سلیکټ آبجیکټ انټر به ووهئ
فاصله دی 2 فوټ نه وي بلکې فاصله دی څومره وي 3 فوټ او مخکینه هغه 3 انچ شو 3 فوټ نشان ورکړ ټیپ بیا 3 فوټ دلته چې راشي ټیپ وخه ټیپ اوس راغی صحیح ده کنه او بیا 3 فوټ خو په څومره انګل کې دی راشي 45 انګل اوکې وخه تا واخله 45 انګل ده کنه انګلو کې راغی صحیح ده L4 لاین دې ځنه یو لاین وخه دې دې پورې لاین څومره انګل ده شو کنه شو کلیک انټر به ګورو چې 45 خوشاله کنټرول سے وای په شوي اوس بل کمال کوم فار ایگزامپل ما دا سي چلو کو چې ما یو سرکل واغست چې شمه واغست سرکل کار لیتا او چې شمه وک M4 موو دا مې سلیکټ ک انټر میو والو ارتو اف ته دا مې را واغست او دلته مې زدا ما سره یو پارلیمنت ته ما سره یو میټینګ دی پاغي په منځ کې میز پروت دی د دې میز نه غیر چاپیرا زلس کوټ سه تاول غواړم څومره فاصله به خپل طرف نه ورګي نو اوس کاپیانی ګوله خلمه چې ګوله خلی نو ته به چې شو کې AR4 اره بیا به ریکټنګولر اره نه خلی پولر اره ته براشي چې شي ته براشي پولر اره ته سلیکټ آبجیکټ کم دی آبجیکټ دا دی آبجیکټ چې مرج وي نو کلیک پیوخه او چې آبجیکټ ټوټل وي نو ورته سي سلیکټ دا سی وینډو بس کوي چې کوم یو آبجیکټ پکې دنه نه راشي نو به سلیکټ کوي پته درته کنه بیا ماته وي سلیکټ آبجیکټ انټر میوخه بیا ماته څه وي سنټر پوینټ د کوم پوینټ نه بتاويږي اوکې میوخه لو د دې پوینټ نه بتاويږي او دې کته ټوټل نمبر اف آیټم څومره آیټم یې تاخلي زه ورته آیټم یې زه اخلمه څومره 10 په څومره انګل بتاويږي بالکل ګول بتاويږي نو سرکل موږ سره ټوټل څومره انګل ده 360 خبره باندې پوښ صحیح ده کنه کنټرول زد می بیا والو M4 موو دا می سلیکټ ک انټر می والو اور امه وړل ته می کې خوست RO for rotate F8 سره می R تو آن کړلو دا می سلیکټ کړلو انټر ا کلیک می والو دا می لګدا سي ټیړه کمه کنه می M4 موو دا می سلیکټ ک انټر می والو د دې ځنه مې راوړي ورو د دې ځنه کاپیانی شروع د هر ځنه کاپیانی شروع کولای شي چې شر AR4 اره rectangular array का polar array सीशी ने खाली select object डाले मास्टर object देखा ना दे बिया माते भी select object enter में हुआ खलो बिया माते सब specify center point कम वर्क है ताब आखला लगी आओ ख़ासा वो center point बढ़ता हो राय का सुमरा कापियानी त्या खाली रिजल्ट 12 कापियानी वाखला और total circle ने तावे की कनी की तावे वेश मारे 12 कापियानी तो वे ना 12 कापियानी माँ खला څومره کاپیانی تی واخله شپږ کاپیانی څومره شپږ کاپیانی اسکیپ ووخه کنټرول زد ووخه شپږ کاپیانی واپس بسر تراشي AR4 اره پولر اره سلیکټ آبجیکټ بس سلیکټ کی بیا ته وی سلیکټ آبجیکټ انټر ووخه څومره کاپیانی واخله شپږ خو په څومره انګل باندې بتاويږي 360 باندې زورته هم چې نه اور چې سنټر پوینټ نه خیم نو دا به غلط تا وي कंट्रोल जेड में ब्या हुआ लो ब्या में इंटर सॉरी सही था कंट्रोल वाई भी हुआ AR4 array select object ब्या तो भी select object enter polar array बांधे पर क्लिक हुआ है सेंटर पॉइंट को वर्दा हुआ है करना क्लिक ना वाखला सेंटर ना बगैर चापे रहता है करना दासी सेंटर ना बा गैर चापे रहता दासी तावी खुदा सर्कल को टोटल 360 थे दलम شپږ کاپیانی واخله په 360 انګل ایتا وی شپږ دی کنه منیجر سی وی چې نه ما شپږ کاپیانی دی د پاره غسي چې بره طرف ته صرف شپږ کاپیانی دی زې پورې راشي نو دا سرکل د دې زینا چې داسې تاو شي تر دې زې پورې څومره انګل دی 180 کنټرول زد میوالو 180 انګل پورې په بره طرف باندې راشه نو ځکه چې کوم AR4 اره شپږ کاپیانی واخله خو په څومره انګل باندې راشه 180 انګل باندې د سنا واخله سلیکټ آبجیکټ دا دی بیا وی سلیکټ آبجیکټ انټر بوخه د کم زینه دی تاوی شي
اوکے می واخلو دغه کاپیانې لاندې واغسې لاندې نه بره واخله کنټرول زیډ می بیا ووهه وګوره AR for array select object کم دی دا دی بیا مې انټر ووهلو پولر ارے وکړه سی شی سپیسیفای پوینټ کم دی پوینټ کم ځای نه د دې ځای نه یې تاوې کړه شپږ کاپیانې واخله په 180 باندې خو ته خو لاندې کاپیانې اخلي بره واخله چې بره اخلي را به شي دې سره او ماینس بورډ سره ولیکي ودې لیکل اوکې ووهي بره یې واخیست پوهې پوه شوې ستا خپله خوښه ده بچي صحیح ده اوس ګوره زر ته پې یو کمال کوم E for arrays C for circle E for arrays دا مې غوړ سلیکټ کړه ختم C for circle کلیک مې والو غور او فکر سره وکړه A for arc افیټ سره مې آر ته آف کړو دلته مې کلیک والو چیشه مې واغسته ورک MI for mirror افیټ سره مې آر ته آن کړو سلیکټ مې کړ انټر مډ پوینټ دی که نه دی کلیک او انټر لاړم F for fillet دا فلیټ کا خوشحاله صحیح ده که نه او دا چی شي F for fillet دا فلیټ کا شو که نه شو M for move دا به سلیکټ کې انټر د دې ځای نه موو کا کم ځای ده صحیح ده خوشحاله شوي ګورئ دا خو ټوټه ټوټه دی که نه ګول ته هم که نه ګل به جوړوم که نه به جوړوم صحیح ده که نه ګورئ ورته ښه چې شی کوم غور او فکر سره ورته وګورئ زه داسې چل کوم AR for array polar array چې شي نه وباسي سلیکټ آبجیکټ کم دي دا دي که نه دي دا دی دا مې سلیکټ کړه یا علیحده علیحده سلیکټ کړه یا داسې سلیکشن واخله یا د دې سایډ نه داسې سلیکشن واخله واضح غسته بیا وی سلیکټ آبجیکټ انټر دی وخلو څومره کاپیانې ته اخلي یاره چې داسې چلو که چې یو اته کاپیانې واخله په څومره انګلو باندې تاوې کم درته 360 انګل باندې ګول به تاوي که نه پوهې پوه شوې که نه ګول به تاوي شي اوکې وخت خو سینټر پوینټ ورته ما نه دی ښودلی که نه کنټرول زیډ مې بیا ووالو دا غلطي به نه کوئ صحیح ده AR for array ګوره زه بار بار ستاسو دپاره غلطي کوم سلیکټ آبجیکټ آبجیکټ مې سلیکټ کړ بیا ماته سلیکټ آبجیکټ انټر مې وخلو پولر ارے specify center point کلیک می والو سنټر د کوم یو دی دا دی کنه دی سنټر پوینټ می واغس بیا ما ته سوي ټوټل نمبر اف آیټم اته واخله خو په څومره انګلو باندې تاو 360 صحیح ده خوشاله یو ګل ډیزاین کې جوړ پانی کموي کنټرول زیډ صحیح شو AR for array صحیح شو څومره واخله شپږ دانی چې شي نه واخله سلیکټ آبجیکټ داله بیا وی سلیکټ آبجیکټ انټر می وال څومره شپږ کاپیانی په 360 باندې آو سنټر پوینټ یې کم یو دا هیر نه کی کلیک بو وخی سنټر پوینټ صحیح ده او اوکې بو خو وره بچي وای به شوي دا پولر او ریکټانګولر ارے او چې په سکندو کې تاسو ته کاپیانی اخلي so it is reality that polar or rectangle array it's mean that array command is mostly faster 1000 than faster from the command of copy command خبر باندې پوښو نن د پاره دومره بس اوس مونږ اجازه غواړو د الله په